أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدقت يا رب العالمين. تاسو ته ما ویلو دلایل شروع د الله رب العزت په ذات باندې دلایل عقلیه یا داسې وایي دلایل به شکل العامه. نو دلایل شروع په هغې کې یو دلیل استاد الله رب العزت فرمای وی الله هغه ذات دی چې ده رالیږلی دی هوا لره مخکې د رحمت نه. ارسل الریاح چې رالیږلې د هوا لره بشرن زیرې خوشخبري بین یدی رحمته مخې د رحمت نه مخې د رحمت کیا وانزلنا او نازل کړی دی وی موږ نازل کړی دی من السماء د اسمان نه ماء طهورا اوبه پاکونکي یو طهورا پاکي او طهورا پاکونکي یا داسې اوبه لطیفې. نو د باران اوبه دا د ټولو نه لطیفې اوبه وي. د دې وجې بعضې اطبا بعضې نه بلکې دا د طب بعضې څیزونه داسې چې هغه به تا ته دا وټکوه دا وکړه دا وکړه او دی کې دا به د پلانکي څیز د باران په اوبو کې به بیا چې دی مثال په طور جوړ کړي. نو لطیفې اوبه دي لنحیی به. الله رب العزت وایي یو خدا دی چې دا دلیل دی زما په ذات باندې وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. یو زما په ذات باندې دلیل دی په وحدانیت باندې دلیل دی. بله خبره داره چې دا انعام دی لنحیی به د پاره دی چې ژوندی کو به په دې سره بلدتن حاریه ونسقیه امیتن مړه وچه ونسقیه خړوب کو په دې سره وسکو په دې سره مما د هغه څه نه یا هغه څه ته خلقنا چې پیدا کړي دي موږ انعاما څاروي واناسیه او انسانان کثیره ډیر. الله رب العزت فرمایي انسانان ډیر. نو اناسین او نون یا شو یا پیا کې مدغم شو اناسیت جوړ شو. الله رب العزت وی انسانان ډیر دام پیدا کړی دي هغې له دا څه ورکوو دا اوبه د باران د هغې ته رسوو چې په دې سره ژوندي شي. الله فرمایي ولقد صرفناه بینهم او یقینا چورلولي دي موږ د باران لره بینهم په منځ د دیو کې لیذکروا د پاره دی چې دی نصیحت حاصل کړي. فابا اکثر الناس بس انکار وکړ ډیرو خلکو. الله رب العزت فرمایي چې انعام اکرام مو کو معجزه ورته وښودله خپل نهي د وحدانیت ورته وښودلې د الوهیت ورته وښودلې خو انکار وکړ ډیرو خلکو الا کفورا مگر ناشکر. یا داسې معنا وکړه انکار وکړ ټولو خلکو خو د کفر نه انکار ونه کړ. الله وی وهو الذي الله غزات ارسل جرالی گلی دا الرياح هوا لرا بشرم زیر ورکون کی بین یدی رحمتی لوان دی دا رحمت نا رحمت بمانا باران. الله رب العزت پا منگم دا رحمت بارانو کی الله دا رحمت بارانو کی بین یدی رحمتی لوان دی دا رحمتنا یا مخی دا رحمتنو مانا لوان دی دا رحمتنا. نو دا هوا چې کمی قدرتی تا ور مخی دا باران نا یا هوا والوزی. الله رب العزت فرمای دا زیر وانزلنا ونازل کریم دی من السماء دا اسمان نا ما ان ابول را طهورا پاکون کی لطویفی لنحیی دا پارا دا دی چی جوندے کو بیهی پا دی سرا بلدتن خاریہ. الله رب العزت فرمای د دې د پاره چې ژوندې کو په دې سره حاریې لره
میتن مړه اوچا ونسقیه خړوب کو په دې سره اوبوس کوو په دې سره مما د هغه سنا یا هغه سلرا خلقنا چې پیدا کړي دي منګه انعاما د سارونا و اناسیه کثیره او د خلقو ډیرونه د انسانانو ډیرونه ولقد صرفناه او یقینا چورلولی دی منګه د غباران لرا بینهم پمیز د دیو کی لیذکروا د بارادی چې دی نصیحت حاصل کی فابا اکثر الناس نو بس انکار وکړو خلقو الا کفورا مگر د نه منلو د ناشکرې انکار وکړو الا کفورا مگر د کفر نه انکار ونک الله دې وساتي الله وی ولو شئنا کچرتا خوغوی زمنگا لبعثنا نور علی گلی بموی فی کل قریت بہر قریہ کی بہر علاقہ کی نذیرہ ویر ورکون کی نو کاکا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی اللہ رب العزت بلا پیغمبران را لی گلو پا یو وقت باندی پینز پیغمبرانم یو رورم پیغمبرو بلم پیغمبرو خو کله چې الله رب العزت د دواړو جهانونو سردار د الله محبوب زمون خپل محبوب زمونږ استاسو رهبر او رهنما پیشوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تشریف راوړو نو الله مو چې خاتم النبیین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کہ گئے او هادی لا نبی بعدی اغا هادی اغا ہدایت کون کی وی چې زمانہ پس بل پیغمبر نشته په هیڅ اعتبار سره نشته کم پیغمبر چې زمانہ پس راځي هغه ته د مخکې نه پیغمبري ملو ده او که زما امت کې راځي نو به طور امتی به راځي چې هغه عیسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او که چاته نوی پیغمبري ملاوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکان عمر نو د عمر به پیغمبر وي بیا داسې دغه فضایل له اوچتوال نو خیر خبره دا وه الله رب العزت فرمایي چې ولقد وایي که چېرته زمونږ خوښه وي نو موږ به تا سره چې دی په هره قریه کې پیغمبر را لیږلی وي ولو شئنا که چېرته خوښه وي زمونږ لبعثنا نو را لیږلی به مې فی کل قریة په هر قریه کې نذیره چاله را ویره ورکوونکي لره خو لیکن جعلناک کافة للناس جمیعا لیکن موږ د ټول انسانیت دپاره د ټولو خلکو دپاره رهنما رهبر پیشوا استازي دا څو ګرځولی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې استقامت علی شریعت را نصیب کړي نو الله وی فلا تطع الکافرین بس تابعداری مکوا د کافرانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تابعداری نه کوي واغه ته وی مونږ ته اوري چې تاسو داسې مکوي فلا تطع الکافرین بس تاسو تابعداری مکوي د کافرانو وجاهدهم او جهاد کې د دې کافرانو سره به په قرآن عظیم الشان سره جهادن کبیرا لوی جهاد د قرآن په ذریعه سره الله رب العزت وی د کفارو سره لوی جهاد وکړه یوه وجه دا ده چې دا صورت مکی دی نو حکم د جهاد لا نو راغلی نو الله رب العزت وی وجاهدهم به جهادا کبیرا جهاد وکړه په دې قرآن پاک سره توړ وکړه د دې د دلایلو هغه جهاد لوی دویما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وجاہدهم به جہادا کبیرا وی جہادک بالقرآن جہادا کبیرا بالسیف وی دا دی قرآن دا احکامات لاگو کا دا قرآن هم در سره دی ورسری تور هم دا نو زکا دیتا جہاد کبیر ویلیش نو بیا دا غی خپل شرائط تیس اللہ دی پوها را نصیب نو الله وی وهو الذی یخده غزات بل عقلی دلیل وهو الذی یخده غزات مرج البحرین ارسل البحرین چرا لګلی دی دو دریابون لرا یا مرج البحرین جاری کړي دی دو دریابون لرا هاذا عذب دا یو چې دی خوګ دی فراتن ډیر خوګ دی یا عذب خوګ دی فراتن خوشگوار دی
وهذا او دا یو چې دی ملح دا بل چې دی دا څه شي دی مالګین دی اجاج تریخ دی وجعل او ګرځولی دا بینهما پمینځ د دیو کې حجابا محجورا حجاب یعنی داسې پرده چې فنا ده د سترګو نه او محکمه ده مضبوطه ده حجرا محجوره داسې پرده برزخن پرده و حجرا محجوره او داسې فنا داسې پرده دا برزخن پرده نو بیا حجابا مستور حجرا محجوره داسې پرده داسې فنا چې آغا پنا ده د سترګو نه پسترګو باندې نخ کاری خو دغه پرده د دې په منځ کې ده او دا خوب او دا تریخ دریاب سمندر دا یو بل سره یو ځای کېدو ته نه پرېږدي په څه صحنه کې. اوس دغه کم دریابونه دي نو دا متعدد هم کېدی شي او خاص هم کېدی شي. متعدد مثال به طور د مفسرینو مختلف اقوال شته به. حضرت شاه اشرف علي تنوي رحمه الله لیکلي دي چې دا په بنگلاديش کې دوه داسې شته چې هغه یو بل سره یو ځای کېږي بلا ځای پورې پای کې توره کیرغه شانتې ښکاري یو چې دی یو طرف خوږ دی او یو طرف چې دی دا تریخ دی. او زمونږ دا وایي چې د دریای کابل او دریای سند هم دغه حال دی دا هم تر یو حده پورې یو ځای نه دي د یو بل نه بیل روان دي بیا پته نه لګي چې کوم ځای کې کلاباغ دی یا کوم ځای دلته یو ځای شوي. او شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه ته فارس والا او روم والا علی او نور ما درته وی ته کې عثماني سے په سفرنامه کې لیکري جهانی دی دا کې هغه چې په امریکا کې هم داسې دوو چې یو اړخ بالکل خوږ او په بل اړخ بالکل تریخ متعدد هم کې دي. الله رب العزت فرمایي چې الله هغه ذات دی مرجل بحرین چې چلولې دي روان کړي دوه دریابونه لره هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج چې دا یو خوږ دی خوشګوار دی یا خوږ دی وهذا ملح اجاج او دا بل تریخ دی. او زمونږ هم اوبه دي د هر علاقې خپلې اوبه دي د سیند هم اوبه دي زمونږ د عامو سیندونو د وړو یا چې دی دا سیب میبیو سبلس او یو چې دی هغه بیا په اوبو کې ځان لا فرق دی د یو علاقې اوبه اکثریت د بلې رګونه مختلف شي بس کیسې بدل اکثریت. هذا عذب د دې وجه شریعت چې دا سیاحت دا جایز کړی دی الله رب العزت فرمایي ته لړ شه ته وګرځه. اوس چې سړی ګرځي داسې یو په داسې ویلي یو چې هغه علاقو ته زه مثال په طور هلته لاړې تا په سترګو باندې هغه څیزونه ولیدل چې چا له خدای وس ورکړي دی الله یې ټولو له توفیق راکړي. ګرځه الله رب العزت در باندې بندیز نه دی لګولی د شریعت په حدودو کې ګرځه هر ځای ته د شریعت په حدودو اصل د سړی په سترګو باندې وي دلته نه به دا کیسې اورې چې هلته به مثال په طور دا مزار ته څوک ښکته بره کېږي دلته نه به دا اورې چې په پلانکي ځای کې نمکینې دي او پلانکي ځای بیا خو چې بیا هلته لاړ شي نو بیا به دخل یو دوه د سیاحت بلا فایدې علماو لیکلي. یو فایده پکې دا هم ده چې ته به د هغې خلکو د مزاج نه واقف شي. یو فایده پکې علماو دا لیکلې ده چې یو تجرباتي علم دی یو عام دی ته به د تجرباتي علم نه راتېر شي. تجرباتي علم مضبوط دی فهم علم باندې نور هم پکې علما وایي. وهو الذي یخدی هغه ذات دی نو هر قسمه خلک به وویني. موږ د کلیپټن په غاړه باندې مونځ کو جمع م کوله د ماښام نو یو جینۍ راله هغې م راپسې جمع کوله ما ته پته نه و هغې جمع کوله راپسې چې مونځ م وکړو چې ومې کته نو د مسلې ورته پته و په پرده کې وخه برابر خو د مسلې ورته پته و چې وروستو ولاړه و د سب ګنجایش هم پکې بل و چې بل څوک ولاړ هم پکې وروستو ودرېدی شو. بیا هغه مونځ یې خوږ کړو بیا ما ته وروستو رال ذهن ته چې بهی ما خو پکې د زنانو د امامت نیت نه وکړو د سړو وکړو چل او په هغې کې خو اقوال دي نو بیا ورپسې ګرځېدم نو یو قول راته د یو امام پیدا شي چې هغه وایي چې د زنانو نیت یې هم نه یې کړو زنانه په خپل شري صف وغیره کې ولاړ وي نو مونځ یې کېږي ما وایي چلو دا یو هم صحیح شو نو هر قسمه خلک به پکې وي نو شریعت منع نه ده کړی. دا ما او تا ځان له قیود بعضې لګولې چې نیک به دې ته وایو بد به دې ته وایو دا نه شریعت چې کوم حدود مقرر کړي د هغې نه سوا ځان له قیدونه مه لګوه بیا به ورته ډېره ګرانه شي بیا به ورته ګرانه شي. الله دې معافي وکړي.
وهو الذي یخدی هغه ذات دی مرج البحرین چې ګرځولي دوه دریابون لره هذا عذب فرات دا یو خوږ دی ښه خوږ دی وهذا ملح اجاج او دا بل چې دی مالګین دی تریخ دی وجعل او ګرځولي دی بینهما په منځ د دې کې برزخن فردا وحجرا محجورا او داسې حجاب داسې پرده چې پناه ده د سترګو نه یا محجوره ممنوع الاختلاط چې ممنوع ده د ګډوډېدو نه نو یو حده پورې چې دا دریابونه یو بل سره نه ګډوډېږي تر څو چې دی یو دریاب خپل کثافت په دې بل کې نه داخل کړی دی ځان سره دد کړی نه او دی بل دریاب چې دا خپل کثافت او دی بل دریاب چې دا خپل لطافت چې دا په دې کې نه داخل کړی چې یو حده پورې وچلیږي یو بل سره نو بیا هغه رايوځي شي وهو الذي يخدي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی دی من الماء د اوبونه بشرا انسان لرا فجعله نو ګرځولي د لرا نسبا نسب وسحر او سخرګنه نو د نسب نه مراد چې دی هغه انسان دی چې د اغي سره حرام وي نکاح د یو بنده نزدیک خپلوان چې نکاح ور سره حرام وي او د سحر د سخرګنې نه مراد هغه انسان چې د هغه سره د بل انسان هغه نکاح جایز وي که زنانه وي نو د سړیو که سړی وي د زنانه چې نکاح ور سره جایز وي نو الله رب العزت فرمایي د دې اصل می ګرځولې د وبونه نو یا آدم علیه السلام مراد دي یا عناصر اربعه مراد دي او یا دغه نطفه خاص مراد ده الله رب العزت وی د دې نه می د انسان پیدا کړ وکان ربک ویقینا دی ربستا قدیرا قدرت لرون کی ويعبدون دی بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله رب العزت نه د ارسم ورته ذکر کړو بیان دی بندگی کوي د الله نه علاوه د بل څه ما لا ينفعهم چې پایده نه ورکوي دی بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د هغه څه لا ينفعهم چې پایده نشي ورکولی نو اصل معنی خدا نه چې پایده نه ورکوي دوی ته خو معنی به داسې کې ما د هغه څه لا ينفعهم چې پایده نشي ورکولی دوی ته ولا يضرهم ضرر او تکلیف نشي ورکولی الکه داسې خدایانې ځان له جوړ کړي دي چې هغه دې ته نه پیدا ور رسولی شي نه نقصان ور رسولی شي حالانکه الله باران راوړي الله رب العزت چې دین ور راخیږي الله رب العزت شپه د لپاره ګرځولې د لباس الله رب العزت چې دا خوب د لپاره آرام ګرځولې دا رزه د لپاره چې دا کاروبار د لپاره ګرځولې دا خدا رب پس نه دي چې پیدا نقصان ور کوي هغه رب پس دي چې هغه ول اسم نشي کوي وکان الکافر یقینا دی دا کافران علی ربه په مقابله د رب کې ظهیرا مددګاران د یو بل داسې معنی وکا یا وکان الکافر یقینا دی دا کافر علی ربه عن ربه ظهیرا د خپل رب نه دی مو دا غنه مخړون کړي یا داسې معنی وکا چې په مقابله د رب کې دا د یو بل مددګاران دي یا د شیطان مددګاران دي او یا وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دا دی عن ربی دا ربنا مخ اړون کی دا ربنا مخ اړون کی وما ارسلناک ومن ندر علی گلی تعالی را اے پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مبشرا مگر زیر ورکون کی و نذیر و ویر ورکون کی دواړه اجمالا ذکر شو الله را پیغمبر به صفت وي دی به زیر ورکون کی می او دی به ویر ورکون کی می لکه کدا قرآن ممنو رسالت هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممنو دا احکامات ممنو نو بیا به کامیابی سره پر زیر د جنت تی او که خندا دی وکړه مقابل کې د دې راغلی نو بیا ستاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ویرم درکې چې د دې سيزون نه ځان بچ کا نو د داعی به دا دواړه کار دي دا دواړه کار به داعی کوي ها قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه کار به کې کاکا دا به مرتبه چې کله د قران درس کیږي نو چپ ورته کینه ځکه چې قران وایي چې چپ کینه او دا به مرتبه چې د قران درس کیږي ته خبرې کینو دا سخت ګناه ده ګوره ته په دې نه پوهیږي قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما هغه څه اسالکم اے ما اسالکم زنیم غوښتون کې تاسو نه علیه په دې قران عظیم شان باندې من اجرن څه پیسې دا ورته وایا
چې کاکا پیسې درنه په قرآن نه غواړم د الله د رضا دپاره ورته کښېنه رانږدې شه ستا په ذهن کې به بل څه ګرځي ته به بل څه د لیلا مجنون کیسې ګرځې نه ورته ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما اسألکم علیه اجر زه په دې باندې ستا نه پیسې نه غواړم د قرآن ته سپک مه ګوره د دین ته سپک مه ګوره د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپک مه ګوره نو قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسألکم زه نه یم سوال غوښتونکي ستاسو نه علیه په دې دعوت و تبلیغ باندې من اجر څه پیسې درنه نه غواړم نو د دې نه مسله یو ثابته د پیغمبر دپاره شوه یو مسله د عام علماو دپاره ثابته ده تحت هذه الآیات هغه ورسره حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسله تفسیر ثابت دلته ذکر کړی ده د دې آیات ورپسې د آیات ترجمه وکړه بیا ورته الله وایي الا من شاء مگر هغه څوک چې وغواړي ان یتخذ چې ونیسي الی ربه د رب جانب ته سبیلا لاره نو یو خدا معنی دا ما چې کوم وکړه الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا مگر هغه کسان درنه غواړم چې څوک ایماندار وي هغه کس درنه غواړم چې دی خراب نشي به د دین طرف ته لږ جوګو دی نو موږ هغه پسې ډېر کوشش کوو چې دا بل خو لا په اوبو کې ډوب دی خو چلو دی لږ بچ دی چې دی رانه خراب نشي نو د راښکلو کوشش کوو مفتي اویس صاحب به وایي چارسدي د مرکز کې امام هغه به وي وای داسې کار دی وایي دي موږ ته وایي چې بهی تاسو مسلمان ته تبلیغ کوئ کافر ته ول نه کوئ نو ما ورته وایي چې کاکا یو ځای خر مردارېږي یو ځای چې دی غوا چې د مړه کېږي نو څه پسې به زور کوه ول په دې غوا باندې چاړه راښکه چې د څه استعمال خو پاتې شي که نو خبره دا ده زموږ مسلمانان د کومې سطحې ته رسېدلي دي نو خبره دا ده چې الا من شاء الا من شاء ایمانا یو معنی دا شوه چې دا ایمانن چې د دې د ایمان څوک ایمان طرف ته راځي خو داسې ایمان نه ډینګاډول ایمان چې د چا خوښه یې هغې طرف ته یې بوځي نه داسې ایمان ان یتخذ الی ربی سبیلا چې د رب طرف ته ځان له لار جوړي یا هغې لارې طرف ته ځي نو دغه ایمان والا در نظر جدا کړو چې دا مسلمانان شي او تفسیر ساوي والا وایي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسألکم علیه من اجر ز ستاسو نه سوال نه کوم په دې باندې څه اجرت الا من شاء مگر هغه چې خوښه شي د هغه چا چې خوښه شي او دې د اجرت په طور هدیه مال سره کوي اجرت نه راکوي څه هدیه راکوي نو چې هدیه راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له نو پیغمبر به هدیه قبلوله زکات پرې نه اخیست نو چې هدیه راوړې ماله د دې دپاره ان یتخذ الی ربه سبیلا چې تاسو د رب جانب ته رضا د رب ولټوئ ماله څه تحفه راوړې د دې دپاره چې رب ته ورنږدې شئ نو دا درنه اخلم دا بله مسله ده استیجار علی الامامت دا اجرت علی الامامت نو هغه عند الجمهور د ټولو په نسبت باندې په امامت باندې په دروسو باندې پیسې اخیستل جایز دي بلکې شاه شبلی تنویر رحمت الله علیه لیکلي چې په نن دور کې به ته چې یو مدرس علي په مدرسه کې یو استاد علي لازمي تنخوا ورکوه چې ته په هغه سبا زور وروړی شي چې طالب ته د کتاب سم وښو که نه وخت خو الله نه دي تباه کړي چې ته ورله تنخوا نه ورکوې ته په زور د څه شي یوه مسله خو دغه شوه بله مسله چې دا اجرت دی او هغه اجرت اخیستل دي په ختمونو باندې نو هغې کې بیا دوه قسمه ختمونه دي یو ختم چې دی پس د مرګه دی او یو ختم دی وړاندې د مرګه یو کس وفات شو د هغې نه پس یو کس وله ختم کوي هغه مړي پسې او دی ورته چې به ختم به کوم خو 1000 روپۍ به ماله راکړې هله به ستا مړي پسې ختم نو دا د اکثریت علماو په نسبت باندې د ده ثواب ونه شو چې د ثواب ونه شو نو مړي داسې نه او دا متاخرین علماو په نسبت باندې چونکې د ده وخت ګیر شو نو د دم ثواب وشو مړي ته هم ثواب رسي خو د اکثریتو په نسبت باندې ثواب ونه شو یو مسله دویمه مسله قبل الموت عامه زندګۍ کې ته څوک ختم له راولي یو څه بل څه له راولي او یا اجرت دی په تعویذونو باندې په دم درود باندې نو دا جایز دی دې کې د چا اختلاف نشته
هغه څوک د شرک دغه فتوی ځان سره جیب کې ساتي دی بیا لیکي سره خدا بالکل جایز د بخاری شریف حدیث دی کتاب التفسیر کې را نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابران مشهور حدیث دی چې سیم مونږ په دم باندې 10 چیلې واغښت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که هغې کې سوینو مال میسو کې چې تاسو په بل څه باندې اجرت اخلئ د هغې نه دا ښه ده چې په قرآن یې واخلئ هغه جایز دی که یو سړی پکې تړي کوي مزه دم لکه نه څه ضروري خو نه ده چې ته اوس یو هغه وایي چې بهی ما 1000 باندې دمه چون 100 روپۍ به راکړې ته ولله مزه کیسه ختمه په بل چای واچوه نو جایز دی ښه څه خبره هم پکې او بله خبره دا ده عام زموږ علما وایي چې کاروبار ته مه جوړئ دا اکابرین د علمای دیوبند دا راغی چې کاروبار ته مه جوړئ او نور په اجازت کې او په دغه کې د چا مسله نشته قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما اسألکم زه نه یم غوښتونکي ستاسو نه او بعضې څیزونه داسې کاکا ستا په معاشره کې هم دا څیزونه را روان دي چې بهی دا کار د لکوم خو توره چرګه به راوړئ دا کار د لکوم خو دا پلانکي ځای کې به صدقه ورکړي لکه موږ یو بزرګ سره میلو شوي هغه به چې چا به بدم اچو نو ته به داسې کار وکړي چې د دې صدقه به په پلانکي ځای کې لاړ شه په پلانکي مدرسه کې ورکړه هلته به طلباو له ورکړي او یو کس هغه له موږ لاړو نو هغه چې دم اچو هغه به وي دغلته یو یتیم دی وي لګیا دی مور پلار یې نشته وایي دا پلار یې شته وي پلار یې دغه دی داسې ورته کار روزګار نه شي نو ته به پیسې دله ورکړي نو دا د هر چا د دمونو خپل اجازې وي ټیک د ځنې چې دی هسې منسوب وي خو د ځنو بیا اجازې د مشایخو نه رانقل وي نو چې کوم څیز د مشایخو سره وابسته وي نو په هغې کې بیا څه کیسه نشته علامه دمیري رحمت الله علیه لیکلي دي هغه وایي چې د مشایخو به وي چې به یې د پلانکي شي باندې به توره چرګه ورکړي ما وایي چې په دې کې څه ده نو هغه به بیا تحقیق کړی دی هغه وایي چې دې کې دننه چې دی په دې زړه کې چېرته خوره معمولي شانتي هغه چې په سترګو کې واچوي بیا د عملیاتو خبرې دي خیر خو دا ته صرف یم نو بیا د پیریانو سره تعلق ساتي او پیریان په نظر راځي ما وایي چې او دې د پیریانو دا خبره کوي نو دا تعلق د دې څیز د دې چرګې سره څه وابستګي شته قل ورته ووایه ای پیغمبره هغه اوس ځان د عملیاتو ځان د اوږده کیسه ده قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسألکم زه نه یم سوال غوښتونکي علی زه ستاسو نه سوال غوښتونکي نه یم ستاسو نه څه غوښتونکي نه یم علی په دې باندې من اجر زه نه یم ستاسو نه په دې باندې د څه اجر غوښتونکي الا مگر من هغه څوک شه چې خوښې شي ان یتخذه الا مگر من هغه څوک شه چې خوښې شي ان یتخذه چې ونیسي الی ربي رب جانب د سبیله لارو اوس وتوکل او توکل وکړه علی الحي الذي په هغه ذات باندې چې هغه ژوندی دی وتوکل وکړه علی الحي په هغه ذات چې ژوندی دی الذي هغه ذات لا يموت چې نه مړ کېږي وسبح او منځ کوه بحمده سره د سورت فاتحې یا وسبح او تسبیح وایه بحمده سره د حمد د هغه نه وکفا به او کافي دی په دې باندې نو اوس توکل شاه اشرف علي تنوي رحمه الله چې کوم خپل خوبونه یا خپل کشفونه را نقل کړي دي په خپل رساله کې نو هغې کې یو دا را نقل کړي او 3 مسایل دي خو یو پکې دام دی وایي زما په دې خبره کې شک و چې توکل وکړم سره د اسبابو که بغیر د اسبابو نو یو زمونږ بعضې صوفیای کرام بعضې خلک داسې سطحې ته رسېدلي چې هغه توکل کوي بلا اسبابو لکه ابو ایوب انصاري حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه وغیره هغه د هغې خپل شان دی یا نور وروستو بزرګانو کې بعضې شته خو دې زمن کې او ما ته دا وښودلی شو څوک وایي شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې ما ته دا وښودلی شو چې ته توکل وکړه خو سره د اسباب وکړه توکل وکړه خو سره د اسباب وکړه نو چې شاه ولی الله رحمه الله فرمایي نو زما او ستا لپاره چې ځان نه داسې ښه سړی جوړ کړي بس په الله باندې توکل دی نه موږ ته به ډاکټر ثناء الله صاحب وایي داسې کار وکړې چې بار به موټرسایکل ته تاله یو خپله د سټ هغه به لا کوي بیا به ورته بله تاله واچوي بیا به په خدای توکل وکړي مدرسه کې به کښېني چې انشاءالله څوک به پرې د خدای داسې نه پېښوي چې د تالې وغیره ماتې کړي نو اسباب به ته خپل اختیار کړي بیا به په الله باندې توکل وکړي چې اسباب نه اختیار نو دونه مضبوط توکل دی نه دی وتوکل او توکل وکړه علی الحي الذي په هغه ذات باندې چې ژوندی دی لا يموت چې وفات پې نه راځي وسبح او تسبیح بیانوه بحمدي سره د حمد د هغه وکفا به
او کافی دی رب العزت بذنوب عبادی په ګناهونو د بنده خپل باندې خبیره خبردار. الله رب العزت د بنده د ګناهونو نه خبردار دی. نو تعالی د دې ضرورت نشته چې ته خلکو پسې غوږونه ګرځې. تعالی دې ضرورت نشته چې د ور په جودونو کې خلکو پسې تماشې کې. تعالی دې ضرورت نشته چې د خلکو رازونه راز پړې چې دې څومره ګناهګار دی او څومره نه دی. الله رب العزت دوی بس الله په خبردار دی. الله ته د هغه معامله پرېږده. الله دې راله د نیکۍ توفیق راکړي.